د شاپور تاڼې په حدود دورانپور کې یو سړي خودکشي کړې ده. د کم سړي چې خودکشي کړې ده د 42 سال عمر دی او وایي چې دی د ډیپریشن شکار و. دې حوالې سره چې کوم رپورټ درج شوی دی شاپور تاڼې کې، رئیس ولدي موسی د عمر 42 سال دی، د خودکشي کړې ده، دی مړ دی. د ده وراره دی اسرار، هغه رپورټ درج کړی دی چې یاره د تره رئیس چې کوم دی دا په دورانپور کې د کرای په کور کې اوسېدو. وایي دی د ډیپریشن شکار و، ذهني مریض شوی مو. وایي څو هفتو نه د مطلب دا دی چې خبرې اترې هم بندې کړې وې ځکه چې دی ډیپریشن کې تللی و. نن سهار 5 بجې وایي د خودکشي کړې د ځان یې ویشتی دی. وایي بیا چې کله دی دغه ډزمز اواز اورېدلی دی زخمي و دی د رئیس، بیا دی هسپتال ته بوتلو، هغه بیا په لاره کې ساه ورکړې ده. دې حوالې سره د شاپور تاڼې پولیس وینا ده چې د موقع نه شواهد هم را یوځای کړي دي. د دې خلکو بیان هم اغشتی دی او دا لاش چې کوم دی د پوسټ مارټم دپاره مردخانې ته لیږلی دی. پولیس وایي کله چې د خلکو بیانونه هم واغشتي شي او د پوسټ مارټم رپورټ هم راشي نو اوس په دې کې دریافت شروع دی. د هر څه نه پس به بیا په دې کې باقاعده چې کله پته ولګي چې ولې خودکشي کړې ده، ټول شواهد به هم را یوځای شي، پوسټ مارټم رپورټ به هم راشي، نو دې کې به بیا باقاعده FIR درج کېږي.